نو د دې جوهر صاحب له او نورو ملګرو له یوازې بیا هم موقع ورکړې چې موږ سره او وخت ډېر زیات دی او ستاسو کالي او پکې واخلو په 0314 40 40 755 باندې او که تاسو موږ ته په دې پروګرام کې SMS کول غواړئ په دې مشاعره کې د دې ملګرو شاعرانو د څه اورېدل غواړئ او یا د دې څه غوښتنه کول غواړئ بالکل تاسو راتلی شئ د SMS په کرښه باندې ولیکئ راواخلئ خپل موبایل باندې ولاړ شئ میسج تاسو چې کوم دی میسجونه لیکئ هلته مو نمبري درې ټکي ولیکئ VOT د هغې نه پس په لږ شانته خالي ځای پرېږدئ د هغې نه پس په خپل نوم ولیکئ خپل د کلي نوم ستاسو څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي هغه بیا موږ ته راواستوئ په 8881 باندې یعنې 8881 باندې د دې نه پس د مشاعرې دویم نشست به زما مخکې ملګری پاتې دی سهارګان سوالګر صاحب هغوی ته به بلنه ورکومه په دې شعرونو چې سوچ مې خپل ځان په لاسو نه راځي پوه شه چې ریحان په لاسو نه راځي او ما که ورته ډېرې شپې سهار کړې خو څه مې شو جانان په لاسو نه راځي او پالم د یو ګل په امید زازغي درد شته خو درمان په لاسو نه راځي او ګورم طلب یې کړم خو چېرته دی چېرته مسلمان په لاسو نه راځي ښاغلی سهارجان سوابیوال صاحب راسره موجود دي که خیر راغلی درته ووایي ستاسو سیالي او ستاسو ټول ټیم یو جهان مننه کوم چې د خپل پروګرام یې سم جوړه کړم او بیا دا وخت چې څوک هم زموږ اواز اوري څوک هم چې ملګري دي مخینې دي هغوی ته ډېرې ډېرې احترامات سلامونه او د ټولې اختر غټه خوشحالۍ ډېره ډېره مننه یو جهان مننه دا راته ووایه سهارجان سوالګر صاحب چې ستاسو کومه ټولنې سره نستی پاستی څنګه چې مې د اول خبره وکړه عثمان زموږ لیکوال ملګري زه د هغې نه یم جنرال سیکرټري یم د هغې نه وړاندې اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ دی سره هم زما ناستې پاستی شوی دی ذوالفقار کیفي سره هم زما ناستې پاستی شوی دی خو اوس موجوده زه د عثمان زموږ لیکوال ملګري چې زموږ هم تنظیم دی زه د هغې نایب جنرال سیکرټري یم ستاسو کتاب چاپ شوی دی که زما خو خپل ځاني کتاب نشته او ما ته د خپله شاعري دومره قابله ښکاري نه د کتاب نو انشاءالله را روان وخت کې کوشش به کوم چې چاپ شي خو مینوالو ته کتاب وړاندې کړي د ټولنې سره څومره وخت دی راځي زما خو تقریبا چې په ټولنو کې ناسته پاسته د 2016 نه شروع شوې لومبۍ ناسته په اجمل منصور ادبي او جی 2016 کې ما لومبنۍ ناسته اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ سره شروع کړې وه او تقریبا دا د پاسه 2 کاله برابرېږي ولې چې هغه وخت کې زه بهر وم د ملک نه چې کله وطن ته رالم نو لومبۍ ناسته پاسته ما دغه ځای کې شروع وکړه بیا تقریبا په 1991 کې عثمان ګډون لیکوال ملګري تنظیم چې دی دا جوړ شوی بیا د څو د هغه د وجې څه مشران ګډوډ او څه افردي خلکو په هغې کې دا تنظیم بیا لغم دی درېدلی اوس بیا الحمدلله د 2016 نه تقریبا دی فعال شوی دی 2017 نه تر دې دمه الحمدلله ښه ښکلی را روان دی او د تېرو ورځو کې زموږ د مرکزي دفتر افتتاح هم یې وکړه چې په دوبۍ کې زموږ خپل مرکزي دفتر کارخانه روډ باندې او را روان وخت انشاءالله د تنظیم د طرف نه د نادر خان غزمي صاحب کوم چې یو ډېر لوی نوم دی د افسانو کتاب بنغشي هغه بس چاپېدو والا دی چې مې اول خبره وکړه لږو ورځو کې به هغه چاپ شي دل خپلو مینهوالو ته څه اورول غواړئ د غزل دوه 3 شعرونه وایم او د هغې نه پس نظم به ووایم ما صاحب ناست دی زما استاد دی ما څخه زده کړه کړې ده حکومت نو د هغه په اجازه باندې یو د 3 شعرونه وایم چې جوړې ورانېږي د جهان یارېږم انسان دشمن شو د انسان یارېږم جوړې ورانېږي د جهان یارېږم انسان دشمن شو د انسان یارېږم نور مې والله که چا نستر بس د دې دور له مسلمان یارېږم نور مې والله که چا مسترګه سوځي بس د دې دور له مسلمان یارېږم چېرته نازل نشي عذاب په مونږه جړېږي کونډې یتیمان چېرته نازل نشي عذاب په مونږه جړېږي کونډې یتیمان یارېږم په دې یوه نیمه خبره باندې ما نه خفه نشي یاران یارېږم په دې یوه نیمه خبره باندې ما نه
خپه نه شي یاران یریږم خالونه برخ په غونډه زه نمک ده جانانه زه په خپل ایمان یریږم خالونه برخ په غونډه زه نمک ده جانانه زه په خپل ایمان یریږم دا تنهایي مې چېرته ونه وجني نه ګرځم اوس په بیابان یریږم او اخري شعر دی چې شپه شوله تېره او هغه رانه دی د سهار وشو له ځان یریږم او چونکې د اختر موقع ده اختریز ماحول دی او غواړم چې یو نظم مې ډېر مخکې لیکلی و د مسافرۍ په حالت کې وم هغه ټایم کې او د نظم سرخط دی د ماشومتوب تصویر کله چې هم چېرته یوازې کښېنم ځان نه ورک شم په خیال کې لاړ شم په تصور کې یو تصویر جوړ کړم یوه لحظه ورته په خوله شم ورته دغه تصویر د وړوکوالي تصویر د ماشومتوب او ناپوهوالي تصویر څومره ښایسته او د مزې نه مو غمونه نه فکرونه لرل ټول به راغون شو ماشومان د کلي مونږ به لوبې په شریکه کړلې مونږ به شلغاتې پټپټونې کول مونږ شیطانۍ به هم نه دا کولې کله چې میاشت به د روژې راغله نو قسم ډېر زیات په خوشحالۍ شو تر دې چې مونږ به روژه نه نیوله بیا به هم انتظار وکړو هر چا به کور نه روژه ماتي راوړل مونږ په شریکه روژه ماتي کول مونږ به اختر کې هر یو مشر لرو کاکا اختر دې مبارک شه بلا هغه به جیب نه رابهر کړې پیسې یو روپۍ به یې هر تن له ورکړه مونږ به خوشحاله شو من به غټ شو دا سلسله به ورروانه داسې مونږ به اختر کې هر یو مشر لرو کاکا اختر دې مبارک شه بلا هغه به جیب نه رابهر کړې پیسې یو روپۍ به یې هر تن له ورکړه مونږ به خوشحاله شو من به غټ شو دا سلسله به ورروانه داسې خو زه حیرانه شم سوچ مې واخلي اوس هم روژه راځي اختر هم راځي ولې اوس مینه محبت نشته دی ولې اوس یو بل نه ویزاره یو چې شو حالات او که نه خلک بدل زه لا تر اوسه په دې پوهه نه شوم سهار هم هغه دی ماښام هم هغه نو بیا په مونږ کې دا بدلون بس یو چغه کړم وجاړم د ماشومتوب ژوند ته آواز وکړم د ماشومتوب ژوندون راشه که نه د زلمیتوب خو په دار کړی یم افسوس په دې خبره وکړم چې کاش که راجاوي زیاتېر وختونه کاش که مونږ بیا شو ماشومان د سره کاش که زمونږ نه خودغرضي لرې شي کاش که مونږ بیا سره میلې جوړې کړو کاش که مونږ بیا سره ځانونه واچوو بس دا آواز مې د ضمیر پورته شي خیال نه بهر مې کړي ما وبوږنوي سهاره ته هم څه ساده سړی سهاره ته هم څه ساده سړی کله راځو عادل صاحب ما ته د جان یوسفزي نظم رعایت د چا د کوڅې خاورې راوړلې به ما ستا او تا زما د کوڅې خاورې راوړلې به ما ستا او تا زما د کوڅې خاورې کول چې به لوبې مونږ د چا د کوڅې خاورې او یو بل ته به مو روانې کوټنی کړې په ماښام کې راغونډې به مو بیا کړې په سبا د کوڅې خاورې او ورتلی به هېڅوک نه شو خو چې تا به راته ووایي راوړی به مې په منډه د بلا د کوڅې خاورې او په یو بل اوس ګولی ورولوی شو چې واړه وو شیندلې ما په تا او تا په ما د کوڅې خاورې او ورپسې شعر دی چې د بل نه که یې غواړي په واس کومي هغه خیر دی خو بل چاله به ور نه کړي زیات د کوڅې خاورې ډېرې ورته چا وکړې که بدبخته زلي دي لمبې شوې غرغنډې د شیا د کوڅې خاورې خپل ځان به ترې قربان کړم جانان به ترې قربان کړم د هر څه نه خوږې د پښتونخوا او شیخي د هاروت لاړه زلدي د ماروت لاړه چې پرېوته که جان ډېره مننه ستاسو د ټولو ملګرو دویم نشست کې خو یو اشم دماغ ګزاري نه پاتې